خراړې وې د یو ټک سره لاړې ما خو درته وویل چې خراړې او د یو ټک سره لاړې هغه مړي دي میرا جم دي کړي هغه انشاءالله ما ورځ په مرزو کې وویل چې سره بوواله او څه زمونږ یار ووایي هغه مړي دي هغه پرېږدی زه ګران وروڼو په دې سوچ او په دې فکر تاسو ته مخامخ ولاړ چې د خپل قرنیکه د جناب باچا خان او د هغه د ملګرو د خدای خدمتګارو د هغې ارمان او د هغې فکر د هغې سوچ تسلسل چې د هغه د سیاست بنیاد په دوو نقطو کې و لومړنۍ نقطه چې هغه انګریز ته راپاڅېدو هغه انګریز ته دا ډیمانډ وکړه چې دا د پښتنو خاوره ده د دې د پښتنو په خاورې د مشرۍ حقدار د ولایت نه راغلی انګریز نشي کېدی په دې خاورې د مشرۍ حقدار همدا خړ پړ پښتون پکار دی او د باچا خان دویمه خبره باچا خان ورته ووایي چې د پاکستان د آبادۍ لار دا ده چې پښتون مضبوط کا القوم مسلمانان یو او چې څوک راته بېدینه وایي موږ د خپل الله نه را تمه کوو چې هغې نه به زما تپوس کوي چې څنګه ته یو مسلمان ته غیر دینه وی او ته بیا وی چې زه د پیغمبر په ګدۍ ناست یم د پیغمبر جامه دې اچولې د پیغمبر حلیه دې خپله کړې ده او په هغې حلیې کې ته لګی راپاسې او کله مسلمان هندو کې او کله کافر کې او کله بې دینه کې او کله دینه کې تا سره خپل پته نه لګي نو زما دلته جنګ د اسلام او د کفر نشته دلته جنګ د پاکستان د وفادارۍ او د موږ دا ولاړ یو موږ څه ته ولاړ یو موږ د پاکستان پارلمان ته تلو ته ولاړ یو موږ د پاکستان پارلمان ته چې ځو او دا پارلمان مثال دونه خوښو نو دلته د پاکستان د بې وفایۍ د وفادارۍ خبره کمې راغله نه رونو جنګ د دغې وسایلو او د دغې اختیارو چې عیني طور هم درله وګټو نو چې کم سړي سره اختیار او وسایلو د هغه جنګ هم په سر واخیست څه یې وکړل د جناب اسفندیار ولی خان صاحب نواله تر د وړوکي ورکر باندې زما حملې وشوې په دې سرډېرو کې الیکشن کیمپین کې فاروقو دا لوټې ورسره اوس خو لوټه شوي دي نه کټ والا چېرته موږ سره نو پخوا نه خپل کټ ګرځوي خو خلکو الیکشن یې کولې خلکو سیاست کوو خو خیار یې ظالم خلکو سیاست کوو ما او زما ملګرو جنازې اوچت خلکو ووټ غوښته زما چې په کم کور په سره جنډه ولاړه وه هغې ته به خط راته چې جنډه کوزه کا ګنې حمله به در باندې زما چې به کم ملګري ټوپۍ اچولې ورته به وایي چې ټوپۍ کوزه کا ګنې حمله به در باندې کوو زه دې خلکو ته حیران یم دا چې نن جاړي وي موږ سره ظلم وشو موږ سره ظلم وشو ظالمانو تاسو سره څه ظلم دی تاسو هغه ټول راغونډ کړي وي او هغه د بنګړو بار دی یو سړی وي را روانو بار یې په خره چولو پولیس والا ورغلی دی چوکه ور سره وه دی یو هلک نه ډب ورکړی دی وي څه دي پکې وي کو بل ډب دې ورکوي څه پکې وي دا خو ټول د یو ټک والو خو چې چا ته ټک میلاوېږي هغه کله راځه پریس کانفرنس کوه هغه کله جړا کوه هغه کله فریاد کوه د دریو ګنټو په ناسته باندې زمونږ خټک صاحب ماشاءالله طاقتور هم ډېر دی هغه د دریو ګنټو په ناسته باندې بله پارټي جوړوي راشه د وفادارۍ عقل زما د ملګرو نه زده کړي راشه وفاداری د دې پښتنو نه زده کړي راشه راشه د ننګ او د غیرت چل زما د دې خلسرو نه زده کړي
دا څه کیسه ده یو ټک سره لکه ویجاړو زمونږ باندې دماکې حملې څه نه دي شوي چې دا د په بابړه کې په یو ورځ یې راله 600 د پاسه کسان شهیدان کړي دي خو الحمدلله دا هغه غیرتي نوسي او کړوسي دي چې نن هم په دغې پاټۍ کې ولاړ دي سبا به هم ولاړ دي او بله ورځ به هم ولاړ دي ګرانو وروڼو خلک وایي دی وي د خپل پلار نیکه لار پرېښې او بلکل من کله چا دا پامي چې خدای مکه هر سړی به باچا خان شي نو دا ممکنه نه ده دا ممکنه نه ده د باچا خان په شان ولیان یا کسان په صدو کې پیدا کیږي څنګه چې موږ وایو چې موږ ټول مسلمانان یو خو که سوچ وکړو نو د پیغمبر په ژوند به زما په خیال موږ یو هم پوره ونه رسو ځکه چې پیغمبر و هغه ته څوک رسېږي شي داسې د باچا خان ژوند دوو جوړو جامو کې موږ نشو تېرولی دا قدرتي کار دی پیاز او ډوډۍ سره موږ ټول ژوند اوس نشو تم نن مزې کې تم نن نوکرې ګوره سرکاري نوکرې پرېږده خونړیه دا خبرې مه کوه دا وګوره مې دروازې 15 ځله جامې بدلې موږ هغه ژوند نشو سختې وې باچا خان خو ځان سره 12 کسان کېنول یو روټۍ وې 15 کسانو تقسیم کړه وی دونه وخورئ چې دونه پاتې شي د شپې م وخورو لالچ د ژوند ختم و لالچ د دنیا ختم و خو او دا کیسه مې درته دې پوره وکړه چې موږ د بابا لار پرېښودو ته نه یو تیار خلک کو هر څه وایي خلک کو چغې وایي خلک کو راپسې مسخرې کوي زموږ لار د بابا لار ده د هغې بنیاد د 2 نقطو دی او زما دا 2 نقطې به انشاءالله ټول ژوند تاسو په دې مخامخ نمبر 1 کوچرې د بابا د سوچ او د فکر خبره زمونږ په خولې نه وي موږ به اول تاسو ته وایو چې بھئی موږ نور نشو دا خبره کولی د بابا هغه 2 خبرې نن هم زمونږ په خولې دي او تاسو یې نه هر طاقت هر قوت هر ځای کې چې یو سړی څونه هم زورور دی خو زمونږ په خولې ناره دا ده چې د ټوپک زور نه منو د کوتک زور نه منو بدماشي نه منو واحد طاقت منو چې کوم د باچا خان د نظریې د لاندې موږ ته دی هغه طاقت ته دی عوام دی د دې نه بغیر بل طاقت نه منو منگ ملنگان یو منگ جزان یو منگ نہیں ہونا لگا والو خگران ورونو دویم زما د پښتون قوم د وسایلو خبره ده انشاءالله چې جمدیو دا کیسه مې دا تمهید مې درته ټول دې پورې تړو چې باچا خانو خدای خدمتګار او راله سوچ کړو ولی خان او دا هغه مرګرو قدم یې ښیو اسفندیار خان او دا هغه مرګرو راله حق ګټلی دی موږ به انشاءالله دغه ګټلی او د ژوند مقصد او مرام هم دا دی چې د پښتنو د وسایلو اختیار خپل قام لره وړو او خپل قام ته پښتو کې تاسو به انشاءالله
دا عمل چې زه هر ځای کې لوز کوم چې زه ګوره د هېڅ شیز لالچي نه یم زه د یو دفتر لالچي نه یم زه د یو عهدې لالچي نه یم دا که ولاړ هم یو نو د خپلو مشرانو په لار مجبوره یو چې د لالچ نه بلکې د خپل قام د نمایندګۍ دپاره ودرېږو چې د خپل قام چې د خپل قام ترجماني وکړی شو که چېرې تاسو دا ګڼئ چې ستاسو او انشاءالله دا نه چې تش د اشنغر که چېرې تاسو دا ګڼئ چې د دې ټول پښتون قام ترجماني ولی باغ او د ولی باغ خلک کولی شي تاسو به دا حقیقت تسلیموئ چې هر قسمه خلک لاړل ممبران شو خو چې دا نور خلک ممبران شي نه د 400 نوم به په 15 کاله کې واورئ عوامي نشل پارټي زنده‌باد عادل غفار خان زنده‌باد عادل ولي خان زنده‌باد خان نه به د اشنغر نوم چېرته واورئ نه به په دې پېښې چې ممبر مې شین دی او که سور دی او که تور دی او که سپین دی خو دا هم تاریخ دی چې کله د ولی باغ خلک تللی دي نو وکالت او نمایندګي د ټول قام کړې ده خو په 15 کاله هغه 15 کاله یا د دنیا وختونو شو چې ولی باغ ستاسو نمایندګي کړې دي اشنغر او 400 د پاکستان د سیاست یو ځلند ستوري او پرخیږي په ټول پاکستان خو تاسو غواړئ چې د خپل اشنغر وځلوئ نو د خپل بچي سره ودرېږئ کو تاسو غواړئ چې د خپل قام حق وګټئ تاسو خپل تیارې رڼا کول غواړئ تاسو خپل د بجلی ګیس د تیلو د اوبو حق خپلول غواړئ تاسو د خپل بچي مستقبل بدلول غواړئ تاسو خپل کندرات د کندراتو په شان اجرې دا جماعتونه دا لارې کوڅې آبادول غواړئ تاسو خپل بچي له تعلیم غواړئ تاسو په خپله خاوره امن غواړئ تاسو خپل تاریخ خپل کلتور او خپله ژبه جمدی غواړئ نو بیا د پښتون قوم او د پښتونخوا د خلکو دپاره بله لار نشته واحد یوه لار ده که دا قام ترقي غواړي دا قام سوکالي غواړي دا قام امن غواړي دا قام رڼاګانې غواړي نو یو لاټین په میدان دی چې هغه رڼا خورئ هغه رڼا خورئ پښتنو په اتم تاریخ تاسو ته خو مخامخ وایم خو د کیمرې په وساطت دې ټولو پښتنو ته وایم چې په اتم تاریخ هر غاصب له هر دشمن له جواب ورکړئ ښه په ایماندارۍ روزئ د اتمه پورې زه د خپلو ملګرو ته وایم چې د خپل وس هر کور وډبوئ زما د اشنغر پښتنو مشرانو د اتمه پورې ذمواري ستاسو ده زما نه ده د اتمه پورې ذمواري ستاسو د ټولو ده او انشاءالله که په ما ملا وتړله نو د اتم نه پس تاسو ټول په ارام کښېنئ او را روان 15 کاله یو زه ستاسو خدمتګار لکه د خادم په شان به انشاءالله تاسو پسې ګرځم او پښتون به دا نه کوي چې غټو وړو کې سي غټو وړو کې پکې نشته دا خو 2 پرچې دي کو 200 پرچې پښتنو ته ملاويږي نو انشاءالله نور ته خو څه غب شپ دي خدا خپل د پښتو د غیرت د پلار نیکه د تاریخ دا نخه دا د ایوي او د جونګړې دا تسلسل دا لاټین ببلوي په هغه ورځ لاټین بلټوي رسا دا شیشه لټوي
لاټین بلټ فلسفه د باچا خان فلسفه د باچا خان باچا خان خو په هره پرچه کې لاټین لټوي دا شیشې دا ځای داسې تک سپین پروتي مهر رالی د شیشې دې ځای له ډب ورکوي او هغه بکسه ته یې ورولي